الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تفسیر د سورہ فاتحه شروع تعوذ او دارنگی تسمیہ پائے کی تشریح د مفردات ہوا په تسمیہ کې د لفظ جلالہ تشریح وشورا دارستو چې الرحمن الرحیم نے نو اصل کې دا دواړه صيغې شې دي نو دا د مبالغې صيغې دي او دواړه بیا په فاعلیت کې دا د رحمت نه ماخوذ دي خو یو په وزن د فعال باندې الرحمن او بل په وزن د فاعل باندې الرحیم لیکن بیا رسم دا رحمت دا دو قسمو یو صفت د الله یو په صفت د الله تعالی کې او دویم دا په صفت د مخلوق کې همنګ ویل الرحمن الرحیم دا دواړه صيغې د مبالغې وي چې دا په فعالیت کې د رحمت نه ماخوذ وي یو په وزن د فعال باندې دا بل په وزن د فاعل باندې دا بعض نحاتو په دې کې اختلاف کړو چې نه دا مشتق نه دي او هغه اصل کې استدلال لدی او جنګو چې عرب مشرکان د عرب شو هغه اصل کې رحمان پیژندلو نه او کله چې هغه یو شی نه پیژني نو پوهه شي چې دا د هغه د لغت نه دی نو په دې وجه باندې د هغه لپاره ماده د اشتقاق نه و لکه سورې فرقان کې راځي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آی تپوس کړو کنه ومر رحمان چې د دې تپوس کو معلوم شول چې د علم نشته لري ناغوی دا مشتق نه دی لیکن ابن العربی به داغي جواب ورکو چې اصل کې دوی د صفت د رحمان ذات نسو جاهل وو دا سینه چې د موصوف نه جاهل دي
ځکه ای خدا نه دی ویلي نه چې ومن الرحمن، رحمان ذات څوک دی، نه د هغه د صفت نه ناخبره دي. ومن الرحمن دا په دې باندې دلیل نه نشي دا به مشتق نه. بیا ګور دا رحمت چې و دا په دوه قسمه و. یو رحمت هغه د الله رب العزت په صفت کې دی، او دویم چې دی نو هغه د مخلوق په صفاتو کې راځي. لغت ته کلاړ شو نو موږ رحمت څه ته ویل کېږي؟ عام رقت او دارنګې انعطاف ته وایي. لکه د هغې نه اشتقاق الرحم دا هم راځي چې مراد ترې نه خېټه ده، ځکه دا خېټه هم صحیح دیم انعطاف کړی د یو ماشوم د یو جنین. نو دې وجې نه دا اصل کې مجاز معنی به اخلي په معنی د مخلوق کې، او چا ویلي دي چې نه رحمت نه مراد څه شی دی؟ ارادة الخير لمن اراد الله بذلك. الله رب العزت چاته د خیر اراده وکي بدی معنا سره دا بیا حقيقي اغستل دی، نه دا بیا اصل کې صفت ذات ته. وګوره بدی باب کې قاعده دا چې کلا یو صفت د خالق او د مخلوق په مابین کې مشترک راشي نو قاعده دا ده چې صحیح ده بدی صفاتو کې خو به هغه لفظي مشابهت وي لیکن حقیقي مشابهت نشي کېدلی. مثلا رحیم دا د الله تعالی صفت ته، د بنده په صفت کې مرাজি رحیم، لیکن د دوی په معنا کې د دوی په دې حقیقت کې چې کوم نه تشبیه او تمثيل نشته. ولی دلیل به څه دی؟ د سوره شورا آیات ته 11 آیات چې لیس کمثلی شیء، الله رب العزت د بارہ مثل نشته دی. یا آخر کې وراشي سوره اخلاص کې چې لم یکن له کفوا احد، حال دې کې د کفو معنا کې وایو چې په معنا د مثل سر راځي. یا سوره نحل کې وراشي چې سفرمای فلا تضربوا لله الامثال، دای نه دا معلومیږي چې د الله رب العزت لپاره مثل نشته دی. نو دارنګه دا الله رب العزت چې څومره صفات دي کنه نو دا به موږ په معنا حقيقي سره نه اخلو، پای کې به مجاز باطلی بیا. هر کله چې موږ دا قاعده والو نو دې قاعده په بنا باندې معنا حقيقي د رحمت چې د ناغه سره د الله تعالی تر طرف نه حقيقي فضل او احسان نه په خپل بندګانو درنګ انعامات ورکولي بغیر څه د عوض نه. او هر چې ما رحمت د مخلوق ته چې موږ ویل د کې بیا موږ صرف لغوي معنا اخلو چې هغه ته رقت القلب ویل کیږي، نرموالی د زړه. ناصل کی معنی بدلته کې دای چې الرحمن الرحیم، چې د هر نعمت او احسان او دارنګ د هر یو فضل او خیر د جمیع قسم برکات مالک څوک دی هغه صرف او صرف الله تعالی دی. دا بدار الرحمن الرحیم هغه معنی دارنګ بیا فرق شته د دواړو الفاظ په مابین کې، یو الرحمن دی او بل الرحیم دی. یو په الف سر راځي او بل په یا سر راځي. یعنی بعض کې
حروف زیات دي نو ببل کې کم دي. معلومه شول چې د دواړو په معنا کې هم فرق شي، لکه څرنګه چې په لفظ کې فرق دی. او بعض قول کړی دی چې نه دا په یو معنا صحیح دي اگر که الفاظ مختلف دي. چا چې ویلی دي چې دا په یو معنا سره دی په خپل منځ کې بیا اختلاف دی. او وی چې دلته کې دا دواړه بیا یو ځای ولې ذکر کړي دي چې دا کله په یو معنا سره دي، بس یو بسم الله الرحمن به پکارو یا بسم الله الرحیم پکارو، او نه دی تاکیدن جمع کړي دي. او بعض ویلی دي چې نه مراد به دې کې څه دی د هر یو دپاره ځان ځان له فایده شته دی، یو معنا سره نه راځي. لکه دا ویل کېږي نه رحمان الدنیا و رحیم الدنیا و رحیم الاخره. که په دې باب کې حدیث هم شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ګوره هغه رحمتونه د دنیا چې دي نو دا عام دي مؤمنانو کافرانو ته، هر چې آخرت دی نو خاص دی مؤمنانو پورې. نو د دې وجه نه معنا کې فرق شته او د هغې دپاره مختلف وجوهات دي. یو د هغې نه دا دی چې ګوره رحمان دا د ټولو خلکو سره تعلق ساتي. د دې وجې نه که موږ وګورو که نه په استوا کې الرحمن علی العرش استوا، ولې ځکه استوا عام ده که نه، دا هم د ټولو سره متعلق ده. او رحیم چې دی نو دا خاص دی په مؤمنانو پورې، ځکه سورې احزاب کې به راشي 43 آیات کې وکان بالمؤمنین رحیما. نو هلته کې د مؤمنانو سره دا رحمت خاص ذکر کړی. دویمه وجه د فرق بدای چې ګوره رحمان چې دی نو دا د نعمتونو ورکولو باندې دلالت کوي، او رحیم چې دی دا مصیبتونه لري کول عذابونه لري کولو باندې دلالت کوي. لکه وګورئ سورې انعام کې 14 آیات ته لاړ شئ. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ذلك الفوز المبين. ویا هغه څوک چې لرې کړی شو د هغه نه عذاب په د هغه ورځ باندې یقینا رحم وکړو الله تعالی په هغه باندې. چا نه چې عذاب لرې شو دا په هغه رحم دی. نو معلومه شوله چې رحیم دا په څه کې استعمالي په مصیبتونو عذابونو دفع کولو کې. دریم وجه دا ده د فرق چې رحمان دا د دنیا نعمتونه ورکوونکی دی او رحیم دا آخرت نعمتونه ورکوونکی دی. او دا هم بیا په سورې اعراف کې ذکر دي دواړه قسمه. څلورم دا دی چې رحمت چې دی نو دا په وسعت باندې دلالت کوي چې د الله رب العزت رحمت چې دی نو دا ډېر وسیع دی، او رحیم چې دی نو دا په لزوم د رحمت باندې دلالت کوي. لکه سورې اعراف کې وګورئ 155 آیات کې
واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا هدنا الیک، توفیق راکم منگ تا پا دنیا کی د نیکو کارونو، پا آخرت کے، آخرت کے سجینی خیستہ بدلا. انا هدنا الیک، یقیناً تو بکڑے تا قال عذابی اصیب به من نشاء ورحمتی وسعت کل شیء، اور رحمت زما رسیدلے ہر ستا. نګور دلته کې دا دلالت سکی په وسعت باندې. نو پنځم وجه دا ده چې ګوره رحمان دا دلالت کوي په غټو غټو نعمتونو، رحیم دلالت کوي په وړو نعمتونو باندې. بله وجه دا ده چې ګوره رحمان هغه ذات دی که چېرته د هغه نه سوال وکړي شو نو هغه یې ورکوي. رحیم هغه ذات دی چې هغه بغیر د سوال نه ورکوي. نو بله وجه پکې دا ده چې کله ته د رحمان ذات نه سوال کوې نو هغه پې خوشحالي او د انسان حاجت پوره کوي. او رحیم هغه ذات دی که چېرته ته د هغه نه سوال نه کوې نو په دغه سوال نه کولو باندې الله تعالی بیا خفه کېږي، غصه کېږي په هغې باندې. نو دارنګې که موږ وګورو که نه نو دا د رحمان اطلاق چې دی که نه دا په غیر الله باندې ناجایز دی. څنګه مفسرینو دې طرف ته اشاره کړې ده. تفسیر ابن کثیر، ابن جریر، قرطبی، امام راغب وغیرہ، او هر چې رحیم دی نو د هغې اطلاق چې کوم دی نو په اعتبار د مشاکلت لفظي سره لږ څرنګه چې موږ مخکې وویلې چې دا د بندګانو باندې هم کېدلی شي. لکه وګورئ سورې توبه کې سورې توبه 128 آیات کې لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول اللہ وسلم مبارک کی صفت ذکر کو حرص کا ان کے لیے استاذ په ہدایت او خاص د مؤمنانو سره ډېر مینه کوونکی او دارنګ رحم کوونکی دی. ګوره دې نه دا معلومه شوله چې هر کله د دې اطلاق دا په غیر الله باندې نه کېږي. دارنګې لفظ د الله رب العزت چې کوم دی نو د دې اطلاق هم په بل چا باندې نه کېدلو. نو د دې وجې نه پکې دا تقدیم تاخیر هم راغلی دی چې رحمان دی مقدم کړی دی په الرحیم باندې. نو الله او الرحمن هر کله چې د دې اطلاق په غیر الله باندې نه کېږي نو دا یې یو ځای ذکر کړل. ځکه داسې نه دي ویلي چې بسم الله الرحیم الرحمن. بیا ګوره دلته کې الله رب العزت اسماء حسنا خو مخکې مونږ وویلې چې دا ډېر دي. لیکن دلته کې په دې بسم الله تسمیه کې صرف دا درې ولې خاص کړي؟ د هغې دپاره مفسرین وجوهات لیکي. یو وجه خو دا ده چې ګوره لفظ الله چاہیے ته لفظ جلاله ویلی کېږي. دا اصل کې مستلزم او دارنګې مستجمع دی د جمیع صفاتو د الله تعالی. نو دا ټول صفات دلته کې راوړل چې څومره صفات د الله تعالی دي په بسم الله کې دا خو هلته کې مشکل دي. الله ته څه مشکل نه دي، الله رب العزت به راوړي، لیکن زموږ دا ادایګۍ دپاره مشکل و ځکه په دې کې بیا ډېر زیات اوږدوالی پیدا شوی. ځکه دلته کې صرف اکتفا کړې ده په دې دریو صفاتو باندې. بیا ګوره
رستو براشي سورة بقره کې په د حمد او د تسبیح په فرق کې چې بعضی صفات د الله رب العزت شي کنه هغه دلالت کوي په جمال او رحمت باندې، بعضی صفات د الله تعالی په جلال او قهر باندې دلالت کوي، د الله تعالی په غضب باندې دلالت کوي. دلته کې مسله موږ په باقی ویل شي دا د استعانت مسله دلته کې ذکر کی، الله تعالی نه مدد غوښتلی. نو دلته کې دا صفات د رحمانیت او د رحیمیت دا متعلق دي د چا سره؟ د استعانت سره، ځکه دلته کې د جمال او د رحمت صفت پکار دي. بیا د رسو صفات د وسیله ګرځولې د پاره د طلب د استعانت رسول الله نه. بیا ګوره دلته کې بسم الله او دارنګ الحمد، ځکه موږ ذکر کړیو کنه چې اصل مقصد دلته کې په الحمد کې سره استعانت ته د چا په نوم باندې د الله تعالی په نوم باندې. نو د استعانت د پاره مخکې وسیله بکاری، نو د وسیلې د پاره بسم الله دا مقدم کړه په الحمدلله باندې. الحمدلله رب العالمین. ټول صفتونه د خدای توب خاص الله تعالی لره دي چې پالون کې او د ټول عالم. ګوره خلاصه کې موږ دا ویلو چې الحمد دا څه شی دا دعوه د صورت تا او اصل کې رد ال دغه سو په جميع اقسام د شرک باندې یا ټول انواع د مشرکان یسو سمره او په ټول باندې ردو. د دیو جنا کې دلته یو کتلی شي کنه دا الحمد د مبتدا کړه دا مبتدا شدنو د معرفه د بالف لام سره ورستو خبر چې د ناغه مولا معرفه راوړی دا او باندې کې د لام جاره د سره بارا د تخصیص فعل کوي. نو چې هر کله تخصیص فعل کوي نو معنا به بیا دلته کې دا سکو چې الحمدلله لا لغیره من نبینا و ملکنا و ولی من انسنا و جن او صنم وغیرها. یعنی دلته کې بیا دا ټول معبودین چې څومره دي کنه من غیر الله دا به ټول دلته کې نفي کې. بیا ګوره دا کلمه د الحمد چې دا بیا د مختلفو صورتونو په ابتدا کې راوړی لکه موږ اصولو کې ویلي وو استفتاء د صورتونو کله په حمد سره کوي کله په تسبیح سره کوي. پاو صورتونو کې یو صورت دا د شپای کې الحمدلله راوړی دا سورې انعام کې به مراشي، سورې کاف کې به مراشي، جلد کې ابتدا بدې سره ده دارنګ د سورې سبا او د سورې فاتر. بیا دین علاوه دا کلمه چې دا نو په اتلس آیتونو کې ځاله مستقلم ذکر شوی ده. دا یې لپاره په مختلف طرق کې کله برازي وله الحمد خاص د الله رب العزت لپاره حمد ده. سورې روم، سورې سبا، سورې قصص نو دارنګه کلمه د الحمدلله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پای باندې حکم شوی دی چې قل الحمدلله. دا بیا په شپږو آیتونو کې ورځي دلیل دی بده باندې چې دا حمد ویل پر رسول باندې او دارنګه داغه په امتیانو باندې واجب دي. نو الحمدلله رب العالمین
ګوره په الحمد کې دلته کې دا الف لام اولا بده کې خبره وا چاہے دا جنسی دی او کنه دا احدی دی ځکه عام علما چې وګوري هغه که د لغت علما ني که هغه د اصول دي ناوی دا قول کوي چې اصل کې دا دواړه معنی چې دي نو دا د الف لام حقيقي ودي تر څو پورې چې حقیقت په یو ځای کې نو هلته کې مجاز ته ضرورت نه کنه بیا دلته کې دا الف لام مونږه عهد خارجي شي دغه بعض ویلي چې دغه الف لام عهد خارجي نو بیا وګوره دا الف لام عهد خارجي مونږ نحوه کې ویلي دي په هغه ځای کې صحیح کېږي چې هلته کې خارج کې فرد معهود موجودی کنه دلته کې مونږه په خارج کې وګورو نو حمد معهود څنګه موجود دی جواب داري چې ګوره حمد معهود هغه دی چې هغه قرآن کریم او په حدیث صحیحو کې موجود دی چاہے ته حمد شرعي ویل کېږي وروسته معنا کې ذکر کوو نو بدیو جبانې بدی الف لام کې اشاره او اصل کې هغه حمد چې بدی قرآن کې موجود دی احادیث صحیحو کې موجود دی ها دا احتمال هم شته چې الف لام استغراقي واخلې دلته یعنی هغه ټول افراد د حمد شرعي بیا هغه ټول ته شامل شي لکه ابن کثیر رحم الله هم دې طرف ته اشاره کړې ده حدیث یې دې راوړی دی چې اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بیا ګوره حمد لغت کې خو حمد الثناء الجمیل بالجمیل الاختیاری که فارسی کی داینا تعبیر کی بستودن باندې ستایش کردن د چا صفت او ثنا کول بیا برابر خبره ده چې دغه ثنا شد الحمد الثناء علی الجمیل مقابل کې د دې نعمت شته او کو نشته لکه یو انسان بچا باندې سه احسانو کی کنه دې سوی حمد الرجل على ما انعم به یداوی چې وحمدت على شجاعته بیا کله کله دا حمد دا په جبه باندې ځکه اصل کې کو حمد او کتلی شي کړه ته چې د چا ستاینه کې صفت کې نه دا په جواب باندې کې دا د نورو جوارح سره تعلق نه ساتي دا څوک نه وي چې حمد تو زیدن یعنی ما داغه د لپاره عمل کو عمل حسن خلاف د شکر باندې ځکه شکر دا څه دی چې پای کې هغه جبه پورې بیا خاص نه دی نه پای کې چې کم دی نور اعمال چې کم دینو دام استعمالي دي شي چې څومره د انسان دا جوارح دي لکه یو سړی وي کنه وی شکرته علی ما اعطانی تا چې ما د سره کړو بای باندې ما ستا شکر داغه شکر مې ادا کو دا نه وی چې شکرته علی شجاعتی داغه په شجاعت باندې مې شکر ادا کو نو دا رنګ دا شکر کله په قلب سره می او په لسان سره می چاہے داس کی جوارح تھی سورہ سبا کے براشی کرن دی اللہ سمایات کی چے ملوال داؤد شکرام د شکر والا اعمال کولی و چاویلی شي ثنا معنا صدا الثناء عليه تعالى باوصافه او شکر چې دینو الثناء علیه بافعاله حمد په اوصاف سره ادا کې او شکر چې دینو هغه په افعال سره ادا کې دیو جن دا حامد چې دین دا بیا دوه قسم دی حامد څوک دی شاکر او دارنګي مثنن ولکن مثنن بالصفات الجمیله دی به شکر ما ادا کوي نو دارنګي دی به سلام بیانې
بیا هر چې حمد شرعي دی چې هغه مونږ عام استعمالو د قرآن کریم په اصطلاح کې شرعي کمیو ته ویل کېږي چې قرآن کریم کوم اصطلاح د دې لپاره ذکر کړی ده. نو د هغې نه مراد دا دی چې یو انسان ناولېږي او دې ستاینه کوي د الله تعالی په هغه صفاتو باندې په هغه اسماو باندې کوم چې قرآن کریم ذکر کړي. نو دارنګه په احادیثو صحیحو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، خو لیکن شرط پکې درې څیزونه دي: عقیده، قول او دارنګه عمل. داسې نه چې صرف عقیده یي او قول باندې بایونه قول نه کوي، یا صرف د هغې اذکار خو کوي، سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله، لیکن عقیده بیا د هغې برابر نه ده. یو طرف ته سبحان الله وي او بل طرف ته غیر الله ته چغې وي. نو دارنګه عملي طور کې هم دغه توحید راولي چې کله دا درې وړ شروط موجود شو او ابتدای نه وروسته بیا حمد بیانې الله رب العزت له هغه اسماء او صفاتو باندې نو دې ته به حمد شرعي ویل کېږي. ګوره د هغې د حصول د علم طریقه دا ده که نه، دا حمد به په څه طریقې سره حاصلې. چې ګوره موږ به دا ذکر کوو چې په دې صورت کې صفات فعلیه دومره دي او صفات اسماء حسنا چې دي دا دومره دي. دا په هر صورت کې راجمع کړي نو دې ته اصل کې ذکر د ژبې ویل کېږي. دا یې دپاره عقیده ساتل سي، عقیده ساتل به دی چې دا حمد به صرف د الله تعالی دپاره ویل کېږي. لکه هم دې صورت کې موږ په خلاصه کې ویل چې دې کې 15 صفات دي د الله رب العزت دپاره صراحتا. نو دارنګې موږ مخمساتو کې ویلو چې 15 صفات به هغې کې اشارتن دي، په هغې باندې د الله رب العزت ستاینه وشي که نه. یا دارنګ وګورئ سورې بقره کې ابتدا کې راځي 2 آیات کې وګورئ: الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. بدې کې تاسو وګورئ نو صفات فعلیه ذکر دي د الله رب العزت. الله تعالی غزاد دې چې جوړې کړې د ځمکه ستاسو دپاره غوړېدلې او اسمان چت. او راورئ د اسمان د طرف نه اوبه دوس شو. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، نو روباسي باغ سره میوې دپاره د فایدې ستاسو. نو دارنګې وروسته بیا په 28 کې هلته کې ذکر دی کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. 28 آیت دا صفات هم دغه شانتې صفات فعلیه چې د الله رب العزت راجمع کې که نه. نو دې ته څه ویلې کېږي؟ حمد د الله رب العزت ویلې کېږي چې دا ته ولولې او دارنګې د دې مطابق عقیده وساتي. بیا ګوره دا کم اسماء او صفات چې ذکر کېږي نو د دې نه تعبیر بس سره کېږي صفاتو د الوهیت سره. دیو جن عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه په دې باب کې یو روایت رانقلې چې الوحدانیت والالوهیت لله تعالی وحده. او بیا دا صفات د الوهیت اگر چې دا بشمانه دي لیکن مرجع د هغې ټولو څه صرف دا 2 صفات دي. معنا پیدا یې چې ګوره څومره تدبیرات چې دي په دې عالم کې، تصرفات چې دي، قدرتونه چې دي، دا صرف او صرف د یو الله رب العزت دپاره دي. دویم بدای چې ګوره هر شی دارنګې په هر وخت کې علم چې دی نو دا صرف او صرف یو الله تعالی له ثابت دی.
او بیا دا موږ اصولو کې ویلي مو هلته کې دا چې دا قرآن کریم بیا دواړه په یو آیات کریمه کې راجمع کړي که نه سورې طلاق کې وګورئ سورہ طلاق 12 آیات کی اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير دا یو دویم وان الله قد احاط بكل شيء علما ور بده اول کې قدرت د الله تعالی د پاره او بده دویم کې علم د الله رب العزت د پاره نو مرجع د صفات د الوهیت هم دغه دو معنی وترازی ګوره دینا علاوه بیا د هر صورت کې دلایل به ذکر کیږي دلایل عقلیه نو دا بغا هم د دې دواړو نه خالی نه نو معلومه شوله چې دلته کې معنا د الحمد صدا ټول صفاتونه واستاینه د اولوهیت خاص یو الله تعالی لري دي مقصد داري چې ګوره د الله رب العزت ټول اختیارات تصرفات او قدرت او علم غیب علم د هر یو شی د مکان او د ما یکونو دا صرف الله رب العزت پورې خاص دی بیا ګوره دا صفات د الله رب العزت نه ما سوا د دې اطلاق په بل چا باندې نه کیږي لکه څرنګه چې مونږه ابتدا کې ویلې کنه د تخصیص په معنا کې چې الحمدلله تعالی لا لغیره من نبی او ملک او ولی من انس او جن او صنم معلومه شوله چې دې اطلاق په نبی باندې نه کیږي ولی او جن او انس وغیرہ باندې نه کیږي نو ګوره بده کې رد کو په سبانه په جمی مشرکانو باندې چې څوک دغه ځان د پاره معبودان ګرځي د غیر الله نه ما سوا څوک نبی ته आवाज کوي څوک ملک ته आवाज کوي څوک ولی ته आवाज کوي نو په جمی اقسامو د شرک باندې امر دوکو ول ځکه هر یو مشرک شو ګوري کنه هغه بندگی کوي د دې غیر الله بندگی کوي څه د پاره کوي ځکه یا خداغه حاجت غواړي داغه پنوم باندې نظر او نیاز کوي یا پاغه باندې توکل کوي داغه نه امید د نفع او د ضرر ساتي نو چار کله دې داغه نه دا امید ساتي د عقیده ده کنه چې دا قادر دی دا متصرف دی تر دې پورې چې بیا داغه د بار د علم غیب د علم غیب عقیدم ساتي ولې چې هغه په عالم الغیب باندې نه پوهیږي نو څنګه ستا په حاجت باندې خبر شي او بیا د هغه ستاینیم کوي صفات دا کوي چې دا غوث اعظم دی دا حاضر ناظر دی دا عالم الغیب دی هر کله چې دا ویل شول چې الحمدلله دا ټول صفاتونه د اولوهیت خاص الله تعالی لري نو دې کې رد شو په ټولو مشرکانو باندې ځکه چې هغوی دا صفات د خپلو معبودانو لپاره لرل بیا ګوره به د لله کې دا لام چې دی که نو دا د څه لپاره دی بیا د اختصاص لپاره دی او بیا لفظ د الله لفظ جلاله دیم دې دپاره راوړی چې ګوره حمد چې دي نو دا غسري دا صفات دي که نه د صفاتو دپاره خو موصوف ضروري او موصوف سي ذات وي نو د دې وجه دا اسم الجلاله چې کوم دی نو دا اسم ذات وګرځو الله تو موجه دام کې دلی شي چې ګوره دا نور صفات شي دي که نه که به دې کې وګورې هغه لغوي معنا سره احتمال د غیر شته دی لیکن په لفظ الله کې دغه احتمال د شرکت نشته دی بیا ګوره دلته کې الحمدلله ویلې ده الشکر لله یې نه دی ویلې المدح لله یې نه دی ویلې د هغې وجه حاصل کې دا دی چې ګوره الحمدلله مونږ وویل مخکې چې دا د شکر نه او د مدح نه او د دې ټول نه دا عام دی دا د دې ټول نه افضل دی ولې ځکه چې د الله رب العزت دپاره کم صفات دي صفات ثبوتیه
ناغا اصل کې د آغا صفات او اثبات دا مستلزم د الوهیت لرا. او دارنګي کومنګ او تاسو ګورو صفات سلبیه چې دي کنه اغیلم دا مستلزم نه چې هغه په سبحان الله کې دی تسبیح دي ته وی کنه چې هغه صفات به د الله تعالی نه نفي کوي چې هغه د الله رب العزت د شان سره خایي نه. نو د دې وجنا دا تسبیح دا په حمد کې چې کوم دینو شامل لا ځکه حدیث کې مرضی کنه بخاری حدیث دی اخر کې چې سبحان الله او دارنګ الحمدلله یا دارنګ د الحمد د سبحان الله مبارک راځي چې نصف المیزان والحمدلله تملأ. نو دارنګ دا الحمدلله چې دی دا غوره دی د سن الشکر لله نه دا غیر بارم وجوهات علماء ذکر کړي یو بای کې دا چې کله ته د الله رب العزت شکر ادا کړې نو دا غي د ټول نه بهترینه طریقه صدا الحمدلله نو بده کې شکر چې کوم دی په خپل شامل شو. بل منګ ویل چې ګوره شکر هغه په مقابل د نعمت کی او حمد خو عام دی کنه هغه د مقابل دای په مقابل کې نعمت یو کو نه. بیا ګوره بعضې خلک داسې مشتري چې هغوی د الله رب العزت د صفاتونو منکر دي معتزله جهمیه یا داسې خلک دي چې د الله رب العزت دا صفات چې کوم دی دا مشابه کوي د مخلوق سره. دلته په هغه خلکو باندې مرد دی بدی الحمدلله کې چې څومره دا صفات الله رب العزت له ثابت شوي دا تاسو څنګه رد کوئ څنګه د دې نه انکار کوئ دینه چې انکار کوي نو بیا به د حمد معنا څنګه کوي. رب العالمین ګوره موږ ویل چې الحمدلله کې داود اوس د اثبات د پاره بس ذکر کوي دلائل ذکر کوي نو دا اوس بل صفت ذکر کوي د چا د پاره د الله د پاره او دې تبا ولنې دلیل ویل کیږي چې په الحمدلله کې کوم دعوت ذکر شولا د دې د اثبات د پاره دلایل کوم. اول دلیل لري چې رب العالمین کور په نحو کې بتا سویلی د عربیت قانون دا دی چې ورکم حکم دا په جمله کې متعلق شي کنه په سبانه موصوف بالصفت باندې نو بیا دا صفت دغه مخ کې دا مذکور حکم د باره سی علت او دلیلی قامو کتابونو کې نه ویلي نو بده حاشیه د عبدالغفور کې دا قانون لیکل شوی دی. وزلته کې وجه د استدلال څنګه نه وجه د استدلال بدای چې ګوره ټول عالم بده تربیت کې الله رب العزت ته محتاج دی. معلوم شول چې الله تعالی خالق دی الله تعالی مالک دی هغه مدبر دی هغه رازق دی اصلاح کوونکی دی حفاظت کوونکی دی د دې ټولو موجوداتو. نو چې هر کله دا هر څه صفات ټول الله رب العزت ثابت شو نو د دې نه دا هم لازم شول چې د دې صفات والا هغه حقدار د الوهیت هم نه کنه یعنی صرف الله رب العزت حقدار د الوهیت دی بل څوک حقدار د دې نشته چې موږ نه دا هغه بندگی وکړو ځکه هغه زموږ حاجت پوره کوي رزقونه راکوي زموږ مالک دی. امونږ ویلو چې دا دلیل عقلی دی ځکه هیڅ یو عقل سلیم چې دی کنه هغه چې دا خبره ورسیږي نو هغه دا خبره مني هغه د دې نه انکار نه کوي ځکه متصرف به د ټول عالم باندې صرف الله تعالی دی. او دا وګوره بیا په سوره مومنون کې هم راشي سوره مومنون شپږ اتیا او دارنګ اووه اتیا کې
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سيقولون لله تو وایي چې څوک د اختیار مند او اسمانو اختیار مند عرش لوی شان والا دی بخامخا وی چې الله تعالی. رسو آیات کې وی قل من بیدی ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیهم. تو وایي د چا په لاس کې پوره بادشاہي دار صدا هغه پناهي ورکوي د هر مصیبت نه ونشي ورکوي دی پناهي دا مقابله دا هغه په پناهي کې دا هغه په مقابل کې بل پناهي ولا یجار علی یعنی دا په مقابله کې بل څوک پناهي نشي ورکولی. دې د اصل کې څه ویل کېږي طریقه د استدلال به اسماء الله تعالی و صفاته. بیا ګور رب العالمین رب چې دینو داسې شی دا صيغه ده د صفت مشبہ د بارا ماخوذ د سند تربیت نه یادره چې دا مصدر واخلق ولكن مبني للفاعل والا او بیا ګور تربیت په اصل کې وې ستا لغوي معنی دا غیر انشاء الشيء حالا فحالا الى حد التمام یا تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا. مقصد سره یعنی تربیت پیدا کول لویول کمال مناسب تر سوال سمنه چې داغه د شان سره مناسب یا کمال تر سوال خو لکن حالا فحالا په دمه دمه باندې. بیا ګور رب العالمین اگر چې دا رب لغت کې د مختلف معنی دي په معنا د مالک سره راضی سید سره راضی په معنا د ثابت سره راضی معنا د معبود سره راضی او چاویلی چې په معنا د مصلح سره راضی. بیا دې کې اختلاف دا دی چې آیا دا رب چې دی دا په اصل کې وصف دی او کنه دا مصدر دی چا خو ویلی چې نه دا وصف دی صفت مشبہ دا راضی په معنا د مربن سره او چا ویلی چې نه دا مصدر دی ربه یربه ربن معنا څه دی ملکه. نګور د لغوي معنا نم دا معلومیږي چې مونږ په تربیت کې وګورو کنه دا اصل کې دوه شیزونه ذکر کیږي. اول څه شی دی ستا چې په کوم شي باندې تربیت کیږي یعنی د پالنې اشیاء هغه باران دی ځکه اوبو ته ضرورت وي اوبه الله رب العزت د باران په ذریعه باندې اگر اولی یا د دین علاوه نور سيزونه د خوراک سکاک دي ونی بوټي دی وغیرہ دا ټول بده کې داخل دي دته انسان بری تربیت کې محتاج نو دارنګ د دې خوراک سکاک او د دې سيزونو د بارا اسباب آلات پیدا کول یعنی دا خوراک خود له پیدا کو خدا بو استخری څنګه الله رب العزت له خله پیدا کړه شونډي جبا غاخونه میدا وغیرہ. نو دارنګ دویم شی په دغه سيزونه کې څه شي هغه اثر پیدا کول دي دا څنګه چې خوراک دې پیدا کو ته خوراک کوا او ته مړیږي نه ستا بدن د باغ ترقی نه ور کوي. دا ټول مجموعه چې راجمه کې کنه دا دواړه سيزونه دي د اصل کې ربوبیت او د تربیت ویل کیږي. او دا معنا وګوره قرآن کریم دا بیا ذکر کړی د سورې شعراء کې سورې شعراء وګوره
اتاوی آیت الذي خلقني فهو يهدينا غزاد دي چې زه پیدا کړم بیا غما تلار خي والذي هو يطعمني ويسقين هغه ذات دی چې مال خوراک او اسکا کرا کوي و اذا مرضت فهو يشفين کله چې زه بیمار شم نو هغه ماته شفا را کوي والذي يميتني ثم يحيين هغه ذات دی چې ملکی مال راو بیا به مې ژوند کوي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين هغه ذات دی چې تم لرم چې وبو بخي ماته خدای زما په ورځ د جزا باندې. دارنګه سورې واقعه کې مرাজি الته کې بیا اصل کې مواد د تربیت ذکر کړي. سورې واقعه کې وګورئ اته 50 آیات افرایتم ما تمنون آیا تاسو سوچ کړي پاغه نطفه کې چاغه اړی پر رحم کې انتم تخلقون آیا تاسو شکل جوړوي دا غیا نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. دا بداسې ذکر کوي تر 3 او یا آیت پورې بلاړ شي. نو پای کې اصل کې مواد د تربیت ذکر دي. سورې عبسه کې بم راشي یا سورې بقره کې مخکې موږ ته اشاره وکړه چې الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. نو داسې شي دا ټول اشیاء چې راجمه کې کنه نو د څه ویل کېږي تربیت. بیا ګوره استعمال د رب قرآن کریم کې دا په مختلفو معنی سره شوی دی. مخکې مونږ ویل لکه دا راځي په معنا د سید سره هغه به راځي په سورې یوسف 240 آیات کې. په معنا د مالک سره به راځي په سورې نمل یو 9 آیات کې یا سورې قریش کې به راشي 3 آیات کې. په معنا د مصلح او ناصح سره به راځي لکه په سورې هود 4 آیات کې. په معنا د حاکم سره به راځي په سورې آل عمران 4 آیات کې. سورې توبه کې به مرাজি 1 کې. نو په معنا د پالنې کوونکي سره به راځي هغه هم د سورې بقره کې راځي 20 آیات کې. عبودوا ربکم نو دارنګه په معنا د معبود سره مرাজি لکه سورې آل عمران کې براشي او 50 آیات کې. اوس بیا ګور دا ټول معنی چې راجمه کې کنه نو د دې نه دا معلومي چې دا په حق د الله رب العزت کې صحیح دي او دا بعضی معنی په حق د مخلوق کې چې کوم دینو صحیح نه دي. که معنا د حاکم مطلق قادر مطلق مالک مطلق یا معبود ویل دا مخلوق ته سری دا ناجایز دي ځکه دا شرک دی. وګوره کنه سورې آل عمران کې د شرک ویلې 4 آیت دی. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نبرسی بعضی زمن بعض لرا خدایان اختیارمند شرعی ارباب نه مراد کې څه دي حاکم.
سوره یوسف کې به مراشي یو کم سلويخ کې. ته دې وجنا مفسرینو دا اتفاق کړی به دې خبر باندې چې لفظ د رب چې کم دی کنه نو دا بغیر د اضافت خاصه نه د غیر الله د باره چې کم دی نو جایز نه دی، او څوک چې کوي نو دا کاروائی حرام کوي. او کو کې خامخانو بیا به سره قید لګې که نه لږ وګوره سوره یوسف کې به راشي 50 آیت کې چا ورته دا وایي ارجع الی ربک، هغه ساقي ته ویلي دي لاړ شه واپس خپل بادشاه ته لاړ شه. یا عام عربو هغوی هم به د خپلو لغاتو کې دا وایي که نه رب الدار، مالک د کور. نو دلته کې د رب اضافت شوی دی دار ته، یا رب البعیر. اگر چې جاهلان چې ونایي به بغیر د عام چې کله به یو انسانو کنه لکه اوس هم دلته کې دا بعضې انسانانو ته الله رب العزت ملکیت ورکړی دی عارضي په دې دنیا کې، نایب ملک دی خلکو ته ویل خو بغیر څه د قید نه به ویلو. ځکه علما ویل چې دا اصل کې د کفر عقیده ده چې مالک مطلق چې کم دی نو ته څوک ګرځې بندگان ګرځې. العالمین دا اصل کې د جمع د عالم. یو خو د دې معنا لغوي ده، لغت کې دا څه ته ویل کېږي یعنی هغه شی چې په هغې باندې بل شی معلومیږي، علم نه واخله. او په عرف عام کې بیا د ما سوی الله نه چې څومره څیزونه دي په دې دنیا کې دې ته عالم ویل کېږي، هغه بیا شامل دی ملایکو ته، انسانانو ته، پیریان، حیوانات، نباتات، ځمکه، اسمان، دې ټول ته شامل دی. او چا خو پکې بیا شمارل کړي دي، عدد ذکر کړی دی چې دا عالمین څومره دي. لکه ابو عبیده هغه وایي چې عام عالمونه چې دي نو دا 4 دي، ملائک دی، انسانان دي، جنات دي، او دارنګې شیاطین. هغه بیا دا بهایم چې دی په عالم کې نه دي راوستي. ولې هغوی وایي ځکه چې دا اصل کې بې عقله دي، او مراد دلته کې د عالم نه هغه څوک دي چې هغه مکلف دي. سعید ابن مسیب رحمه الله ویلی دي چې نه د الله رب العزت د پاره زر عالم دی، پای کې 600 چې دي نو دا په بحر کې دي، او دا 400 چې دي نو دا بیا په وچه باندې دي. د مقاتل ابن حیان نه بدی باب کې قولا نقل لاغوي چې دا 80,000 دي، 80,000 نیم په بحر کې دي او نیم چې دي نو دا په بر کې دي. کعب الاحبار وایي چې نه د الله رب العزت عالم چې دی نو دا نشي شمارلی، بس دا صرف د الله تعالی په علم کې ده. ځکه چې وما یعلم جنود ربک الا هم سوره مدثر کې برش. اگر بیا دا معنا چې دا جمی مخلوقات چې دي نو دا څه شی دا عالم دی، هم ملائک دي، انسانان دي، پیریان دي. دا معنا قرآن کریم هم ذکر کړی دا سوره شعراء کې وګورئ. ابتدا کې 40 آیات نه شروع کی. قال ربكم ورب آبائكم الاولين. موسی علیہ السلام سویلو چې اختیارمن ستاسو دی او اختیارمن ستاسو د مشرانو هم دی، هغه مشران چې زاړه تیر شوي اولین. فرعون ورته ویلو ان رسولکم الذي ارسل الیکم لمجنون. بیا ورته هغه څه وایي
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. ور دغه نه دا معلومیږي چې دا ټول څه شي د دې ټولو مالک او رب څوک دی؟ هغه الله دی. او التکی بیا دغه عالمین هغه ذکر شوی دا تفسیر چې مراد د دې نه دغه عالمین دی. او کله کله د عالمین په ځای باندې کل شیء هم ذکر کیږي، د هر یو شي مالک، د هر یو شي رب. لکه سورې انعام کې براشي 160 کې کله کله عالمین ذکر شي او مراد تنهم صرف دا دوا مخلوقات دي چې یو انسانان دي او بل پیریان دي. سورې فرقان کې براشي ابتدا کې. امونږ ویل چې په اضافت سره د عرب جائز دی، لکه قرآن کریم چې کوم دی نو بعض ځینو کې د دې اضافت کړی، کله افرادو تم کړی، لیکن هغه په بعض افراد د عالم وي. رب موسی و هارون، رب العرش، یادارنګ رب السماوات والارض وما بینهما، رب المشارق والمغارب، رب المشرقين والمغربين، رب الكعبة، رب هذه البلدة، رب الفلق ورب الناس. الرحمن الرحيم. ور الرحمن او الرحیم اگر چې دا مخ کې تیر شو، ولیکن دلته کې دا بل عقلی دلیل پیش کړي په سبانه په اثبات د دعوه باندې. دیو جن دلته کې دا په طریقې د عاطف نن ذکر کړي، اشاره د شګوره دا مستقل ادله دي، مستقل صفات دي. ولیکن دلته کې یو سوال دا واردی چې ګوره بسم الله الرحمن الرحیم کې خدا الرحمن الرحیم ذکر شو، دلته کې بیا تکرار ته څه ضرورت چې دا مکرر راوړي؟ جواب دا غي داري چې د دې خو ډېرې فائدې دي. اوله خدا دا چې ګوره په تسمیه کې ذکرونه ال دغه مونږ ویلو په با کې د استعانت مسله ذکر کړې و، نو ال دغه دا دلیل د استعانت د پاره. دویمه فائدہ سوا هغه داري چې ګوره دلته کې یو وهم راځي، هغه وهم به دفع کوي. هغه داري چار کله رب العالمین ذکر شو، یعنی الله رب العزت مالک هم دی، خالق هم دی، مدبر دی، اختیارمند دی د دې ټولو نعمتونو. دلته کې وهم دا راځي چې اوس دا نعمتونه ورکوي که نه ورکوي، یا دې دا نعمتونه عام ورکوي او که نه خاص به ورکوي. نو جواب وشو چې په الرحمن الرحیم سره. بل وجه داره چې کله یو انسان نوم د الله رب العزت وورید کنه چې الله اسم الجلاله، دا یې د وجه نه د هغه په زړه کې هیبت پیدا شي. کېدای شي دا هیبت د یېرې د وجه نه هغه بیا نور څه کولی نه شي. نو دغه هیبت د ځایله کول دپاره د الله رب العزت هغه صفات ذکر کړه، رحمان او رحیم به دې سره بشارت ورکړو. نبی ارستو په سورې فاتحه کې د الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم پر رب العالمین سره امیدونه او دارنګ انعامات پیدا شو. نو په دې رستو الرحمن الرحیم سره دغه امید دغه تایید ذکر کړو. وجه د استدلال بسنګ هغه دا ده چې ګوره دا ټول نعمتونه چې دي، ټول رحمتونه د الله تعالی طرف نه، هغه عام دي او کو خاص دي. د دې ورکوونکي څوک دی؟ صرف یو الله دی. نو الله یې چې ورکوي هغه بغیر د عوض نه ورکوي. که نه مخکې موږ په معنا کې دا قید ولګو بغیر د عوض نه. نو هر کله چې دا داسې ذات دی، نو دا هغه شکر چې دی، دا هغه حمد چې دی، نو دا په موږ باندې فرض او لازم دی. په دې کې د هغه سره هېڅوک شریک نشته. نو معلومه شوله چې حمد هم د هغه پورې خاص دی. مالک یوم الدین. ګوره د اصل کې یو بل دلیل وسروړي اثبات د دعوې دپاره.
ځکه هلته کې موږ دا ویلو چې د دې دپاره څو دلایل دي درې رب العالمین الرحمن الرحیم دریم دا دی چې مالک یوم الدین اختیارمند د ورځې د بدلې دی دلته کې به طریقه د استدلال دی چې ګوره واکدار او دارنګ اختیارمند د جزا او سزا دا څوک دی دا صرف الله تعالی دی بدی جزا کی یا بدی سزا ورکول کی د بل اچاوس نه رسیږي د دې وجه نه صفات د الوهیت چې دا هم الله تعالی پورې خاص دي وګوره مناسبت د دې آیات د مخکې سره څه دی مخکې نه دا خبره معلومه شي چې الله تعالی رحمتونه ورکوي نعمتونه ورکوي او عام ورکوي څوک هم د هغه نه محروم نه دي دلته کې سوال وارد شو چې آیا دغه نعمتونه چې الله ورکړي دا موږ په خپل طبیعت باندې استعمالو ازادي به تا ته په دې کې څنګه چې استعمالې دې ته به نه ګورې چې دا حلال دی او که دا حرام دی دا تمیز به نه نو جواب وشو د دې وهم نه نعمتونه یې خو درکړي دي خو ګورې ورځ د جزا د حساب کتاب را روانه ده او هغه یقیني ده د دې دپاره دا حساب کتاب د سره کوي چې دا نعمتونه درکړي چې دا ته بې ځایه خرچ نه کړي مالک یوم الدین ګوره مالک دا اصل کې ماخوذ دی د ملک نه کسرې د میم سره امام بیضاوی د دې په معنا کې ذکر کړی دی چې هو المتصرف فی الاعیان المملوکه کیف یشاء پایان مملوکو کې متصرف دی سرنګ چې د الله تعالی خوښي یا فراز ذکر کړی دی چې هو القادر علی اختراع الاعیان من العدم الى الوجود د عدم نه وجود تر وړلو باندې هغه اختیارمند دی پای باندې قادر دی نو کوس دا معنی راواخلې کنه دواړه چې هغه متصرف دی په دې ټولو اعیانو کې سرنګ چې وغواړي کیف یشاء یا الله رب العزت قادر دی د عدم نه وجود تر وړلو باندې نو دا معنی بیا صرف خاص سب الله رب العزت پورې د دې وجه امام قرطبي ذکر کړی دی چې مالک علی الاطلاق دا د بل چا دپاره جایز نه دی مخلوق ته چې دا مالک ویل کېږي نو هغه خو مجازي ویل کېږي ځکه چې دا هغه خو مکمل تصرف باندې باندې نه حاصل هغه په دې باندې نه قادر چې هغه د وجود نه دا عدم ته راوړي هغه چې دا کم خپل ملکیت عارضی استعمالي بری دنیا کې چې دا خو زما ځمکه ده او دا زما کور دی او دا زما پلان دی او دا زما پلان کې شی دی نو دا خو من وجه ملکیت دی او دا په مشیت د الله تعالی پورې خاص دی نو اوس ګوره دغه اولنې معنا چې کیف یشاء الله رب العزت دا متصرف دی په دغه اثبات دغه معنا کې د الله رب العزت دپاره او دارنګې په نفي د دغه ملکیت کې د غیر الله دپاره دا ډېر زیات ایتونه لکه موږ ورته په اصولو کې اشاره کړې و تنشیط الاذهان کې هلته کې شته په رد شرک کې به وګورې رد شرک په تصرف کې هغه ایتونه مو دلته کې ټول راوړي اوس مالک دی د څه شي د یوم الدین یوم دا لفظ قرآن کریم کې ډېر استعمال شوی دی اوس د دې معنا څه ده یو خو لغوي معنا د دې چې هغه ویل کېږي القطعة من الزمان زمانې یو ټوکړه اوس دا زمانه ده که د شپې او که دا د ورځې لکه سورې قیامه کې وګوره که نه هلته کې الله رب العزت دا یوم ذکر کړی دی والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق الى ربک یومئذ ګوره هغه اصل کې کنایه د څه شي نه د دې مړو حاضرول نه دا مړي شي دا به ټول حاضر شي خو په هغې کې خو دا خاص نه چې د شپې به وي که د ورځې به یو د دې عرفي معنا ده عرفي معنا یوم څه ته ویل کېږي من طلوع الفجر الى غروب الشمس
چې دا مقابل د لیل دی. دیو جن امام راغب هم دا ویلي دي چې الیوم يعبر به عن وقت طلوع الشمس الى غروبها. یو هغه شی په قران کریم کې دا استعمال شوی، دا به کله راځي په معنا د ورځ د قیامت، هغه کې هم دا استعمال شوی دی. کله به دا مقید شوي په لفظ د دین سره، کله به حساب، یوم الحساب، یوم الاخر، یوم القیامه، او کله به تینا مطلق چې کوم دی یوم ذکر شوي. لیکن ګوره دې کې به قرینه دلالت کوي چې آلته کې مراد به د هغې نه څه یوم القیامه وي، خو لیکن هغه یوم القیامې نه مراد څه دی چې هغه ورځ اصل کې د دویمې شپېلې ده. دویمه شپېلې چې راشي شاید بعث بعد الموت ویلې کېږي، دا خلک به ټول د دې ځمکې نه راوباسي، او دا ورځ به تر کومه پورې؟ تر هغې پورې چې تر څو پورې فیصله نه شوې ده د خلکو په مابین کې، جهنم والا جهنم ته او جنت والا جنت ته لاړ شي. یا مراد داری چې غیر انتها دا هغې څه انتها نه معلومه. او کله کله دا لفظ چې دی د دنیا د زمانی او دارنګې د هغې د ورځې په باره کې هم راځي، لکه یوم سبتهم، یوم الفرقان، یوم الحنین. دغه چې دی نو بیا اصل کې عبارت دی د طلوع فجر نه والی تر طلوع شمس دا غروب شمس پورې. او موږ وویل چې کله کله دا راځي په معنا مطلق زمانې سره، بیا د هغې صحیح مقدار چې دی نو هغه موږ ته نه دی معلوم چې مطلق زمانه څومره ده، ځکه هغه قرآن کریم کې مختلفو ځایونو کې ذکر شوی ده. لکه د استوا باره کې راځي که نه، ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض فی 6 ایام. د ځمکه او اسمانونه چې دي نو دی په شپږو ورځو کې برابر کړي، ثم استوى. سورې اعراف کې به راشي 450 آیت. اوس دغه 6 ایام د دې نه مراد سره د دې نه مراد اصل کې هلته کې موږ معنا کوو مقدار د هغې، ځکه د هغې مقدار صرف الله تعالی ته معلوم دی، دا موجوده مقدار نه مراد. کله په معنا د نعمتونو سره هم راځي، عذابونو سره هم راځي، لکه سورې ابراهیم کې به راشي 5 آیات کې وذکرهم بایام الله. یادداشت ورکړه دوی ته په څه باندې؟ په هغه عبرتناکو واقعاتو باندې ایام الله چې الله تعالی کوم عذابونه راوستي. سورې جاسیه کې به راشي لا یرجون ایام الله. بیا ګوره دلته کې یوم الدین دا یې خاص کو دلته کې یوم الدین سره. حال دا دی چې الله رب العزت خود دې ټولو ایامو مالک دی که نه. مفسرین دلته نقطه دا ذکر کوي چې د الدین د دې سره خاص کړی دی په دې وجه باندې چې په دغه ورځ باندې به نورې ټولې ورځې زایل شي. نو هلته کې بیا د بل چا دپاره نه ملک شته او نه امر شته، مګر صرف او صرف د الله تعالی دپاره دی. ولې سورې فرقان کې الله رب العزت ویلي که نه الملک یومئذ الحق للرحمن، رحمان ذات دپاره په هغه ورځ باندې صرف بادشاهي ده. یا سوال وشي چې لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. یا سورې انفطار کې ورته اشاره وکړي چې والامر یومئذ لله، نو ځکه هغه دا هغې پورې خاص کړی، ځکه دا نور ورځې چې دي نو دا به بلکل ختم شي. بیا ګوره دلته کې یو سوال دا واردېږي چې ګوره مالک اختیارمن هغه د دنیا دی او که هغه د آخرت نه هغه صرف الله تعالی دی.
نو دلته کې دا تخصیص ولې وکړو؟ یو خو موږ دغه ویلو، دویم دا ده چې اصل کې بلې دنیا کې د دې انسانانو دا ملکیت چې دی نو دا ظاهري طور باندې دی، او د آخرت په ورځ باندې ملکیت چې کوم دی نو حقیقتا الله رب العزت لري پای کې د هغه سره بل څوک شریک نشته دی. والامر یومئذ لله. بیا ګور دلته کې دا دعوه د تخصیص چې دا هم د الحمدلله سره موافق و. بلداري چې بدی کې باصل کې رد کوي باغ عقیده د شفاعت قهریه باندې. ال دې موږ اصول کې ویلو کنه د دې عقیدې نه مراد سره دا دی چې دی داوي چې د قیامت پر ورځ باندې زمونږ دا معبودان چې دا کم شفاعه شي دي زمونږ سفارش کوي بلا اذن بکي. جواب وشو چې نه مالک یوم الدین په دغه ورځ باندې اختیار صرف الله تعالی لره، شفاعت د بل چا نشته، ستاسو نه څوک سزاګانې نشي اړولی. بیا سوال دلته کې دا راځي چې مالک یوم الدین یې ویلو نو مالک الدین به ویلې وکنه یوم الدین دې ته ضرورت نو. یو د هغې وجه داره چې اصل کې لفظ د دین چې دی که نه دا که موږ بغیر د اضافت نه ذکر کو یوم تا نو پای کې معنا د جزا چې کنم دا بیا پوره نه واضحه کیږي. بلداري چې اصل کې به د یوم الدین کې عموم دی نسبت دا دین باندې، یعنی دا ورځ چې ده که نه صرف د جزا لپاره نه بنده بلکې د ټولې ورځې مالک دی الله رب العزت. ځکه چې هغه ورځ داسې چې پای کې مختلف احوال دي، جزاګانې وبکي، نور احوال د قیامت پای کې شته دي. نو دا ټولو مالک الله رب العزت دی، ځکه یو سره یوم راوړی دی. بیا ګوره دې ځای پورې د الله رب العزت 15 صفات ذکر کړل: رحمان الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم او دارنګه مالک یوم الدین. والله ابن قیم رحمه الله دې ته اشاره کړې چې اصل کې دا صفاتونه دا 15 صفات دي د الله رب العزت د ټولو صفاتو مرجع ده. ځکه یو صفات د الوهیت هغه ثبوتی دي او بل سلبي دي. نو دغه ټول صفات د الوهیت چې دي ثبوتی دي او که سلبي دي نو هغه په لفظ د الله کې شامل شو. بلکې سم صفات فعلیه دي، د الله رب العزت قدرت، داغه تدبیر، داغه تصرف، داغه سره تعلق ساتي. نو دا صفات داغه اشاره وکړه پر رب کې. بل صفات د الله رب العزت هغه د احسان او د جود دي، د رحمت او د رأفت دي، د محبت صفات دي. نو هغه ته اشاره وشله په الرحمن الرحیم کې. بل صفات د الله رب العزت د عدل او د حکم دي، د الله رب العزت د عزت او دارنګ د ذلت ورکول دي. نو هغه ته اشاره وکړه په مالکیت کې. بلداري کومه وګورو د حمد تعلق چې کوم دی نو صرف د ربوبیت، د رحمت او دارنګ د جزا ورکول سره دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تعالی را بندگی کوم او خاص تعالی مدد غواړو. ګوره ایاک نعبد مخکې مونږ ویل دعوه بیان شو، دارنګې بیا د دعوې دپاره دلایل ذکر شو. اوس په هغې باندې دلته کې یو نتیجه متفرع کوي. نو دې ته په اصل کې ویل کېږي تفرید توحید فی العبودیت، په توحید د ربوبیت او دارنګې په توحید د اسماء او صفاتو باندې. سوال دلته کې دا راځي ایاک نعبدو کی څګور دې نه مخکې چې کومې صيغې ذکر کولې نو هغه په غایب سره وي. اوس دلته کې التفات څه ته وکړو؟ مخاطب ته وکړو. وجه دې څه ده؟
هغه خو جواب داري چې ګور اصل کې دې ته ویل کېږي التفات فی الکلام. دا اقسام هم د دې ډېر دي او دارنګې بیا د دې حکم هم شته په علم بلاغت کې. دلته کې د غایب نه التفات کړی دی مخاطب ته. دا یې وجه څه ده؟ وجه د هغې اصل کې دا ده چې ګوره معرفت د الله رب العزت ذکر کېدلو هغه د الله تعالی په اسماء او صفاتو باندې په دغې طریقې سره چې کله معرفت ذکر کې نو هغه به غایب صیغو سره ولو که هغه حاضر وي. اوس دلته کې په ایاک نعبدو کې یا دا وروستو چې کومې جمل راځي بدې کې د څه شي اقرار دی؟ بدې کې د عهد اقرار دی. عهد دی او دارنګ خپل حاجات پیش کول دي، دغه اقرار دی. نو کله چې ته اقرار کې د یو خبرې یا عهد کې یا دارنګ خپل حاجات پیش کې نه دا بیا په مخاطب صيغې سره هغې سره دا ضروري د دې وجې نه دا التفات کړی د غیاب نه مخاطب ته. بیا وګوره په دې جمله کې اصل کې توحید فی العبودیت دی. توحید فی العبودیت څه شی دی؟ یعنی معرفت د الله رب العزت د حق چې د الله رب العزت حق مونږ وپېژنو چې دا بندګي ګوره خاص صرف الله تعالی لره. حدیث د معاذ کې هم دې ته اشاره شوې وه که نه چې د دې الله رب العزت په بندګانو باندې حق څه دی؟ ان یعبدوه ولا یشرکو به شیئا. هغه دارې چې دی به د الله تعالی صرف بندګي کوي او د هغه سره به څوک شریک نه جوړوي. بیا ګوره په دې التفات کې یو فایده بل هم ده او هغه فایده دا ده چې ګوره یو انسان دی په مانځه باندې ولاړ دی دی چې کله به د لمونځ کې شروع کوي نو دا اجنبي دی د څه نه خبر نه دی نو لازم دی بد باندې چې دی بس وي دی بد الله تعالی ثنا وي په کوم الفاظو باندې په غایب الفاظو باندې نو دا ثنا ویل تر کوم ځای پورې مالک یوم الدین دې ځای پر چې دا وویله لکه حدیث کې راغلی که نه چې الله رب العزت فرمایلي دا مونځ زما او زما د بنده په مابین کې په نیمه دی چې دې یو آیت وي د هغې جواب الله تعالی ورکوي. گویا چې الله رب العزت ویل چې حمدتنی و آخرت بکونی الها ربا تا زما حمد بیان کوې بنده تا د دې خبرې اقرار وکړو چې ستا دپاره الہ یم او زه ستا دپاره رب یم زه ستا رحمان یم زه ستا رحیم یم زه ستا مالک یم او مالک د ورځې د جزا د دې خبرې تا اقرار وکړو نو ته زما یو ډېر بهترین بنده یې غوره بنده یې. نو اول الله رب العزت غایب و نو اوس هغه خپله پرده راوچته کړه او دا د مؤمنانو دپاره یو غټ نعمت دی په جنت کې چې هغوی به د الله رب العزت دیدار کوي. نو دې کې التفات دا وشو چې مخکې دې بعید ورنه دی قریب کو ابدلنا البعد بالقرب نو ځکه ورسره اوس تکلم په خطاب سره وکړو چې ایاک نعبد لکه اوس یې الله ولیدو. بیا ګوره په دې ایاکه کې چونکې دا خو راځي هسې کې دپاره د تخصیص نو د دې بلې تخصیص کې موجوهات دي. یو خو دا دی چې صرف دا لفظ د ایایا ایو دا دلالت کوي په تخصیص باندې. دویم د تخصیص دپاره وجه سره هغه دا دی چې تقدیم د مفعول دی په فعل باندې فعل مقدم کړی دی. اگر چې حق د دې چې کوم دی نو هغه وروستو ذکر کولو لیکن دلته چې دا مقدم شوی د څه لپاره مقدم شوی تقدیم د ما حقه تاخیر دپاره او دا موږ ویلي چې تقدیم د ما حقه تاخیر دا حصر او تخصیص فایده کوي. نو دلته کې ما هغې اصل کې دا تخصیص یې دلته کې فایده کو نو معنا دلته کې د خاصوالي پکې راغله ایایا. دریم دا دی چې ګوره
کله چې دا مفعول دی مقدم کو نو په تقدیم د دې مفعول سره بیا احتمال د عطف د غیر اخو به دې باندې ختم شو بل څه خو به دې باندې نه عطف کی ولې ځکه په داسې حالت کې په یا کا باندې ته یو بل شي عطف کې نو دا جایز نه ني یو بل فائدہ هم بده کې دا شری چې دی ولې مقدم کړي دا یا کا هغه داري چې ګوره د دې عابد اولنی نظر چې دا په مفعول دا په خپل مفعول معبود باندې ورستو دل په کارداري چې دی بیا خپل عبادت ته ګوري ته چې راځي اول منزله نو ته په ځل کې او په ذهن کې دا ساته چې ګوره زه د الله تعالی بندګۍ روانم چې راشنه بیا خپل بندګۍ ته متوجه شه وګوره دا تخصیصات چې وشو دا د څه د وجې نه وشو یو خدا دا چې اصل په ماقبل دعوه کې چې هغه الحمدلله وبای کې تخصیص وو نو په کار داري چې په تفریق کې هم تخصیص وشي کنه نتیجه کې هم تخصیص راغی دویم دار چې دلته کې اصل مقصد مونږ ویلې هغه رد و په مشرکانو باندې ولې ځکه دا نفس عبادت دا خو مشرکانو منلو ایم د دې قائلو دیو جن عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ده هغه چې اصل کې د دې معنی دا د یا کنا بدو چې نعبدو کولا نعبدو غیرک مونږ بستا بندگی کوو ستانه ما سوا د بل چا بندگی نه کوو ځکه دې کې پای باندې رد شو یو طرف ته خدا مشرکان لګي دي د الله تعالی د پاره بندگی کی دا په نوم باندې نظر نیاز کوي لیکن بل طرف ته کو ګورینو د غیر الله په نوم باندې کوي لکن وحد ولا نطيع غیرک بیا ګوره به دې نعبدو کې دا نون اوس دلته کې دا نون دې کې اختلاف دی چې آیا دا نون د جمع دی او کنه دا نون د عظمت لپاره دی کوی چې دا نون د جمع دی نو لباب والا دې طرف ته اشاره کړی چې دا خبره خو باطل ځکه یو سړی څنګه جمع کېدلی شي او هر چې دا دویم دی کته چې دا د عظمت د پاره اندام باطل دی ولی وزکا ادایگی د دې بندګۍ شدا دا لایق ته بده انسان پورې چې دې د خپل نفس عاجز کی دې د خپل نفس ذلیل کی عظمت خدای نه پکار ځکه چې دې چې چا بندګي کوي نو هغه عظیم ذات ته دې خو عاجز ذات ته نو بیا دلته کې جوابونه کړي مختلفو طریقو سره هغه دار چې دلته کې دا په نعبدو کې دانون د جمع د پاره دی او دلته کې مقصد اصل کې د ادب دی تنبیه ورکول دی انسان ته چې ګوره اولا دې انسان د پاره دار شي دی جماعت سره د منځ ادا کی ځان له منځ نه ادا کوي دغه دې طرف ته اشاره شوه دویم دار کله چې انسان په جماعت سره د منځ ادا کوي نو دې بسوي نعبدو مراد د دې نسد هم دغه جمع مراد د پکه جمع کې چې دی ولاړ دی ها که یو انسان و ځان له لګیا دی جمع ته نشي او دی منځ کوي الته کې بیا د نعبدو سم مقصدی الته کې د نعبدو مقصد به بیا دای چې دا ملائکم زما سری دي زګال دغه د عرب علما چې وګوري د جامعاتو کې منګ ډېر کتيري هغه کدا د سکولونو والا طالبانی او هغه د مدارس والا طالبانی هغه چې ځان له ودري منستشوي نه دی به اقامت کوي ځان له ولاړ دی اقامت کوي ودري دا ذهن کې ایو ساتي چې زما سره ملکان ولاړ دي په جمع باندې او که زنه من ورستو سکرای شي او زما سره ودري موږ جمع جنات را سره ولاړ دي موږ خدا شي نشته نو موږ دغه نقاط ته سوچ ځکه د عبادت د خوندونو نه خبري یادار چې ګوره یو وجه دایم ویل دي چې نعبدو د کې مونږ وایو ځکه دا مؤمنان خپل منځ کې رونه دي انما المؤمنون اخوه اوس که یو انسان دا وایي چې ایاک اعبدو دغه صرف د خپل عبادت ذکر کو کنه او د خپل هغه رور عبادت ذکر نه کو هر کله کدی دا وایي چې نه ایاک نعبدو نو بد د پای کې خپل عبادت هم ذکر کو او دا رنګ د نور عبادت هم ذکر کړل
د دې وجه نه د جميع مؤمنانو عبادات چې دي نو دا شرف دی هغه ذکر کول. بیا ګوره ماده د عبد عین با دال لغت کې اصل کې ویل کېږي یو شی سولول راولئ او دغه شان دي سولې هغې ته عین با دال د هغې دپاره دا استعمالیږي لکه یو لار ده یو لاره باندې انسان ډېر تلې راغلي هغه دلته سولېدلي نو هغې ته طریق معبد ویل کېږي یا یو کپړه د هغه ډېره زیاته استعمال شي نو هغې ته صوب معبد وایي نو پای کې سي ذلت یې کنه نو معلومه شوله چې بدی عبادت کې معنا د ذلت پرته ده ته به ځان ذلیله کې او هر چې معنا شرعي ده نو هغې دپاره بیا تعبیرات چې کوم دی نو مختلف دي لیکن جامع تعبیر په هغې باب کې څه دی هغه دا دی ګوره چې الطاعة مع غایة الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد الالوهیة المعبود معنا د هغې څه د مقصد څه دی هغه دا دی چې ګوره ته طاعت کې خو لیکن د ډېرې عاجزۍ سره به یې کې عاجزي به هم دا وي چې هغه به موافق وي د تکلیف سره په کوم شي باندې چې ته شریعت مکلف کړې د هغې سره به موافق وي ورسره به دا عقیدم ساتې د الوهیت د معبود نه چې ګورې دا زه د چا بندګي کوم نو دا زما برحق اله دی اوس وګوره د دې په مقابل کې که ته وګورې که نه چې کوم اطاعت او بغیر د خضوع خشوع نه بغیر د تذلل نه دی نو هغه خو عبادت نه شو ځکه تا باندې لازم دا دی چې اطیع الرسول د رسول اطاعت به کې لیکن پای کې خو ذلت نشته دی یا د امیر اطاعت کول یا د امام اطاعت کول په معروف کار کې دې کې چونکه ذلت نشته دی نو پای کې ځکه هغه عبادت نه دی بلدار شي که خضوع تذلل د دین بغیر د اطاعت شي نه دا عبادت نه دی لکه دا متصوفه وګوره پیران اصحاب الباطن چې ورته ویل کېږي اگر چې بدی کې خضوع شته عاجزي شته دی لیکن اطاعت پکې نشته د الله د رسول په طریقه باندې هو نه کوي دغه رنګې اطاعت بغیر د څه نه د موافقت د قرآن او د سنت نه دا عبادت نشو ځکه چې هغه اصل کې د عقیدې د قرآن او د سنت سره موافق نه ده د ده به عقیده کې نور معبودان هم شته دی د الله بندګي هم کوي ښه عاجزي پکې کوي خاص کر د پنجاب او دغه علاقو ته چې لاړ شي څومره په عجز باندې دا خلک زکاتونه ورکوي صدقات ورکوي د الله په نوم یې ورکوي لیکن بل طرف ته کې وګورې نو په هغې کې شرکیات هم پراته وي نو معلومه شوله چې ګوره دا عبادت دا یو داسې بندگی دا یو داسې اطاعت دی چې دا د انسان په ټولو اندامونو باندې دی په ټولو قوتونو کې دی هغه بدني دی او که هغه مالی دی نو معلومه شوله چې ټولو عباداتو ته دا شامل شو عبادت قلبیه عبادت بدنیه عبادت ظاهریه مالی عبادات ګوره عبادت قلبیو کې څه راځي محبت کول د الله رب العزت سره د الله نه یره کول اخلاص توکل فکر او تدبر قرآن کریم کې دا ټول عبادت دي نیت صحیح کول هر چې عبادت بدنی دي جبې سره تعلق ساتي غوږونو سره تعلق ساتي ذکر کول قرآن اوریدل لاسونو خپو سره تعلق ساتي دارنګ د لمس سره تعلق ساتي قوت شامل سره تعلق ساتي نو بیا بده کې دا شامل لې کم چې فقهاو کم اصطلاحات ذکر کړي چې دا فرض دی دا واجب دی دا مستحب دی دا مباح دی دا مکروه دی هغه ټول عباداتو تم دا بیا شامل لې
سب کې حلال دي سب کې حرام دي د عبادت او مالیو هم دغه شان دي اقسام شته بیا ګور د عبادت په قران کریم کې په مختلفو معانیو سره استعمال شوی دی سوره یاسین کې راځي او یا آیت کې دا راځي په معنا د اطاعت سره دا رنګ وګوره په معنا د ملک سره مرাজি نو دا رنګ په معنا د مملوک سره مرাজি لکه سورې نحل وګورئ کنه 15 آیت کې ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء بیان کړی دی الله تعالی مثال دی او بندم رہی وسن لري په هیڅ چیز باندې عبدا مملوكا نو دا رنګ په معنا د ذلت سره مرাজি لکه سورې شعراء کې وګوره دوی شاید وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل او آیا داس نعمت دی چې ته اسوادنه کې په ما باندې ان عبدت بني اسرائیل چې تا خدمتونه غسری د بني اسرائیل نام ذل کړی دی سورہ زخرف کې وګوره یو آیت کې الته کې برازي بمانا د غضب او د نفرت سره قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين تو اے کچریوی د رحمان د پارا ولد نو زبو ما ول بندگی کوونکې الته کې بیا هغه درته راځي توجیهات یو معنا به دا غدا غضب او نفرت او هر چې معنا شرعیه ده نو هغه خو بیا په ډیرو آیتونو کې مراد ده او دلته کې هم بدی اياک نعبدو کې هم دغه شرعي معنا مراد ده چې الطاعه مع غايه الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد الالوهيه المعبود ایاک نستعين ګور دی به عطف کړي په مخکې جمله باندې ولې ځکه چې د دواړو جملو په مابین کې مناسبت شته ځکه یو خو عبادت چې وو ایاک نعبد هغه عبادت عامه وو ایاک نستعين کې بیا یو بل عبادت ذکر کوي چې هغه د استعانت سره تعلق ساتي نه دا یو فرد خاص دی د عبادتونه خو لکن دلته کې ایاکه چې دینو د دوبار راوړی دی مخکې اتفاق باغ یو ځل باندې نه کړی دې کې ماسل کې اشاره او تخصیص د استعانت په الله تعالی پورې لکه څنګه چې عبادت خاص دی الله تعالی تنندارنګي استعانتم خاص دی الله تعالی پر یعنی دا مستقل او اهم د دې وجنه دلته کې دا یا که دوباره ذکر کړي ولکه دوباره نوې ذکر کړي به دلته کې دا و هم راتلو کنه چې سیدا جميع عبادت دا خاص دی الله تعالی پر لیکن کې دي شي دا استعانت شي د دې لپاره الله رب العزت بل څوک مقرر کړی دا بجدای نو دلته کې دا و هم شي نه ادفه کو نو ویل نه یا کنستعين بیا دا نستعين
دا اصل کې ماخوذ د سنا د عون نه. عون څه ته ویل کېږي؟ امداد ته. نو په دې استعانت کې معنا د څه شي ده؟ د طلب العون. پر سوال لازم چې نصرت چره دا هم امداد ته ویل کېږي کنه. دا سی به ویلو کنه ایاک نستنصرین، نستنصرو به ویلو. جواب دادی چې ګورا نصرت چې دی نو دا اکثر مقابله کې استعمالي. الله رب العزت نصرت کی تا سره د چا په مقابل کې؟ د دشمن په مقابل کې. او عون چې دی نو د عام دی، مقابله ویو کو نه، خو لیکن الله رب العزت نه مت سغواړي، مدد غواړي. یاداره چې نصرت اکثر په اسبابو کې استعمالي. ته د فتح د پاره د غلبې د پاره اسباب طلب کې د الله نه نصرت غواړي. عون عام دی، مقابل کې اسباب شته او کو نشته. د دې وجه نه نستعين عام شو د سنا د نستنصرونه. بیا ګوره بدی باب کې نور الفاظ میں استعمالی، توفیق استعمالی، دعا استعمالی، توکل استعمالی، استعانت استعمالی، دا نصرت استعمالی. دا ټول الفاظ چراواله کنا نو دا بدی اثبات کې سری دا ټول مرادف الفاظ دي. بدی وجه باندې دا استعانت چرنده دي ټول ته شامل لې. او هر چې بیا مفعول د نستعين د ناغې نه ذکر کړی د وجه نه تعمیم د وجه نه. مقصد دار چې نستعين فی جميع الحوائج والاحوال، مونږ به د الله رب العزت د مدد غواړو لیکن په ټولو حاجتونو په ټولو حالاتو کې. یاداري چې بقرینه د ما قبل سره دلته کې دا مفعول چې کوم دی دا محذوف دی. ما قبل سو عبادت وکنا نستعين فيها دا العبادات. مونږ چې د الله تعالی بندگی کوو نو بده کې مونږ محتاج یو الله تعالی ته، نو ځکه دا غنه مدد غواړو. ځکه دلته کې په یو ډله باندې رد کیږي چې ایت ویل کیږي جبریه. ځکه هغوی بنده ته داغه د فعل نسبت نه کوي، دا خو دا بنده نشي کولی. نو په ایاک نعبدو کې رد شو په دغه جبریو باندې، او په ایاک نستعين کې رد کو په قدریو باندې. ځکه هغه بیا د هغوی بالکل مقابل دی. هغوی د انسان د چې کوم دی نه اختیار حاصل دی، بس دی چې څه کوي به هغوی دا ځان له مستقل دي. دیو جن ابن کثیر رحمه الله هغه دا ویلی دي چې دا دین چې دی کنه دین اسلام هغه ټول عمر دوه کلماتو کې راګیر دی چې ایاک نعبد و ایاک نستعين. او ابتدا کې مونږ ویلو چې دا فاتحه چې ده نو دا سر دی د قرآن کریم، او سر د فاتحه بیا دا دوه کلمات دي. ایاک نعبد کې برات ته د شرک نه، او په ایاک نستعين کې برات ته د سنا د حول او د قوت نه. ځکه پای کې الله رب العزت ځان سپارلی کنه توکل لباغ باندې. بیا موږ دا اول چې ګوره دا تخصیص بعد التعمیم دی. نو استعانت خو مخکې عبادت کې شامل شو کنه، دلته دوباره ول ذکر کو. یاداری چې ګوره عبادت چې دی نو دا موقوف دی په استعانت باندې. نو عبادت ولې دلته کې مقدم کړي استعانت نه؟ دا غیر بارم بیا اصل کې جوابات دي مختلف. لکه لباب والا یو جواب کوي، امام بغوی نه را نقل کوي چې دا عبادت چې دین په استعانت باندې ولې مقدم شوی دی. حالال چې استعانت خدا نه مگر د عبادت نه مقدمي، لکه مخکې منګه اشاره وکړه دیتا چې نستعين فی اداء العبادات. جواب دارے چې دا اصل کې لازم دی پاغ شابان نه چې هغه استعانت دی د فعل مقدم کړي، او موږ توفیق مقدم کو، او دارنګ استعانت د فعل سره. نو دلته کې هغه وی چې بیا فرق نشته بری تقدیم او تاخير کې. بل یو جواب دارې
چې دا اصل کې دا تخصیص بعد التعمیم چې دی کنه نو دا اصل کې د مسلې د اهتمام د پاره راوړي چې دا مسله چې دا ډیره زیات اهمه ده ولې ځکه چې د مشرکانو بدای استعانت په غیر الله سره غوښتلو په خپل کارونو کې وسم اکثر جاهلان دسی د مصیبت په وخت کې دا دارنګ د حاجاتو په وخت کې आवाज کوي یا پلان کې خیر یا پلان کې خیر په خیر را ورسیږي یا علی مدد یا غوث مدد یا فلان مدد تر دې پورې چې بعض خلک بیا د دې لپاره ختمونه کوي او دا غي د پاره ځان الفاظ جوړ کړي شرکی الفاظ باغ سره ختمونه کوي یا شیخ عبدالقادر شیئا لله امداد کن ازبند غم آزاد کن یا شیخ عبدالقادر یا نور دا شانته د شرکی کلمات جوړ کړي او دا غي ختمونه کوي دوی مقصد دلته کې اصل کې دارې شي مقصد د مخلوق څه شي دی هغه حاجاتونه پوره کول دي شاید حاجت روای وي او عبادت د غیر لپاره څه شي د وسیله ده کنه ته چې کله یو حاجت غواړي د الله تعالی نو شریعت ته وي او 2 صلات حاجت وکړه 2 رکعات صلات حاجت وکړه نو دا چون کې د غیر لپاره وسیله شول نو دا مقدم کړی دا ځکه وسیله دا مقدمي په مقصد باندې دوی موجب دی باب کې دادا چا سره کې بده نعبدو کې د کې نسبت شوه دی هغه عمل د بندتا نو دلته کې وهم دا راځي چې آیا دا بنده شه دا به خپل عمل کې مستقل قدرت لري یا دا رنګي وهم د تکبر به کې راځي نو دغه وهمونو د فکول لپاره دی ویل شنا ایاک نستعين یو بل جواب شادام کړی دی چې اصل کې د دې عبدیت کمال دا په 2 سيزونه کې دی یو دار چې دی به مهنت کوي نو بل به دعا کوي ځکه صرف یو انسان مهنت کوي او دعا نه کوي نو د کامیابی نشي حاصلولی یا یو انسان صرف دعاګانې کوي چې الله زما دا کارو کې او دا او کې او د ناستې په ځای باندې مهنت نه کوي نو دی خو د خپل مقصد ته نشي رسیدلی ځکه دا کار اکثر د مداهنینو دی د دې پیرانو دی بس ایو ته بس صرف ذکر اسکار کوا کور کې کینا نور اسم مکوا ستا حاجت به پوره کیږي نو اصل کې بدی ایاک نعبدو کې مهنت ذکر کو او په ایاک نستعين کې ایاک نستعين کې بیا دعا ذکر شوا لکه دا وګوره سورې هود کې بمراش سورې هود کې وګوره یو سل دیر شایات کې اخر کې ولله غیب السماوات والارض والیه یرجع الامر كله خاص د الله تعالی د پاره علم او اختیار د پډو سيزونو د اسمانونو د زمکه دی او خاص هغه ته ورو ګرځولې شي ټول کارونه نفعبده حکم دا شو چې خاص بندگی کوي داغه وتوکل علیه او ځان وسپاره پاغ باندې نو ګور اولن بندگی دا او داغه نو ورسو بیا توکل له الله نو کله چې انسان بری ترتیب باندې زی نو د دې وجنه دلته کې عبادت مقدم دی په استعانت باندې بل داري چې ګور دلته کې استعانت دای خاص کړ دی په الله تعالی پورې د صریح دلیل دی په سبا باندې پرد شرک فی الدعاء څنګه موږ ویل کنه چې بدی کلماتو کې بس کوي رد وکي په شرک په دعا باندې زی بزی نو دا اصل کې د هغه خلکو په قول باندې مرد شو کنن سبا داسې وی کنه کته راولږي یو انسان مستقل وګاړي او ته د هغه په وسیله باندې سوالو کې د الله تعالی نه نو دا به جایز او په باب د وسیله کې راځي ان شاء الله نو اصل کې دا قول د دوی شری دا باطل لې
ځکه چې وسیله د ژوندي انسان په دعا سره خو کېدلی شي د لپاره دله شته دی ژوندی سړی دی نیک سړی دی ته ووایي چې زما لپاره د الله رب العزت نه سوال کوه د هغه په ذات سره خو ته نشې کولی نو د دې وجې نه دلته کې په دې جمله کې اصل کې رد وکړو په چا باندې په دغه شرک باندې موږ رد وکړو بیا ګوره کله استعانت چې کوم دی نو دا مطلق ذکر شوي لکه دې آیت کریمه کې ذکر دی کله دا متعدي ذکر وي او هغه به یا به متعدي کې په با سره لکه سورې اعراف کې به راشي چې استعینوا بالله یا حدیث کې راځي اذا استعنت فاستعن بالله کلم چې ته استعانت غواړې که نه نو استعانت به چا سره غواړې بالله په الله رب العزت سره به غواړې یا سورة اعراف کې براشي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها او کله چې دا بغیر د حرف بان ذکر شوي کنه نو بیا باغه عام مرادي هغه کو په وخت د استعانت کی توسل ولا ذکر کی او کو بیا توسل نه ذکر کی خو شکله با ذکر شینو ال دغه بیا توسل ولا سره ذکر کی ولله الاسماء الحسنى مستی